بلال حبشی بلال ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عاشق تیر دی د نبی علیہ السلام جلیل القدر صحابی تیر دی چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په مدینه منوره کې دنیا نه رحلت او فرمایا وصال یې او فرمایا د مبارک فرمایي بلال حبشی چې ما په اذان کې وی اشهد ان محمد رسول الله ما به یو طرف ته مخامخ پیغمبر علیہ السلام مبارک باندې نظر غورځیدا اشهد ان محمد رسول الله کې با د نبی علیہ السلام والضحى چهره مبارک ما تخکار کېدا او ما به اذان وکړه په خوند او په مزه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دیدار باندې کله چې رسول الله مبارک دنیا نه تشریف ویوړ د هغه نه پس بلال حبشی مبارک شام ته هجرت وکړه مدینه منوره یې پرېښوده چې رسول الله مبارک نه پس به زه اذان کومه اے صحابه کرامو ته عذر پیش کړه ابو بکر صدیق ته فرمایي یا ابو بکر صدیق رضی الله عنه زه ځم مدینې منورې نه شام په طرف باندې ځم والله ما کې دا طاقت نشته چې د اذان وخت راشي او زه په اذان کې اشهد ان محمد رسول الله ووایم او ما په رسول الله باندې نظر پرې نه وځي زه د رسول الله دیدار ونه کړم ما کې دا طاقت نشته زنن مدینه منوره پرېږدمه بلال حبشي لاړ شام ته هجرت وکړه په منځ کې ډېر وخت تیر شو سلام لم ناراضي رسول الله زیارت لم ناراضي معتبر تفاسیر لیکلي دي چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بلال حبشي لا په خوب کې راغی ورته فرمایي بلال حبشي بے وفا شوی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سلام د پرې خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام لن راځي دا هغه جلیل القدر صحابي دی چې شام نه د مبارک سفر کړی دی صرف او صرف نیت پکې د حضرت رسول الله د سلام مبارک کړی دی راغلی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام یې کړی دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلام نه پس یا د حسنین او کریمین په حکم باندې یو اذان دویم بل کړی یو یې د ابوبکر صدیق په زمانہ کې کړو بے ہوش شو او را غورځېدلو یو یې حسنین او کریمین په خله باندې وس اذانو کو داغه نه پس ورته فرمایي چې کما مدینه منوره کې پرېږدی نو بلال حبشي به اذان نشي کولای زه به اذان نه کوم او که په ما باندې اذان کوي بلال حبشي به بیرته شام ته ځي هلته به هجرت کا او هغه ځای به صرف او صرف د رسول الله مبارک د حاضري د سلام د زیارت په نیت باندې راځي او د پیغمبر علیه السلام